بسم الله الرحمن الرحیم. زوړ سبق کې موږ په فونټس باندې کار کړی و، په هوم ټیب کې اول موږ کلیپ بورډ کړی، بیا یو فونټس کړی و. فونټس کې موږ پرون دغه د فونټس چینجینګ، د هغې د سایز چینجینګ، د هغې د بولډنس، د اټالیک، انډرلاین او سبسکرپټ او سپرسکرپټ دا موږ ټول کړو. داسې وکړه. بیا په ډیزاینینګ کې د فونټس ډیزاینینګ کې بیا موږ سټایل د هغې چینج کړو، افیکټ یې ورکړو، څه ولې شیډو ورکړو، څه ولې ریفلیکشن یې ورکړې، د هغې بیکګراؤنډ هم موږ چینج کړو که ننني سبق کې به چې کوم دی د پریګراف خبرې. پریګراف څه ته وایي؟ روغه خبره خو دا نه چې موږ کله یو پریګراف لیکو، نو پریګراف به موږ څنګه پیژنو؟ پریګراف هغه ته وایي چې کله مسلسل لیکل کېږي په هغې کې کرښه نه پرېښودل کېږي، هغې ته هم پریګراف وایي. پریګراف به زه بدرې ولیکم. دا پریګراف به کاپي کو، دغه شته به چې کوم دی بیا دا اوس پریګراف دی. د دې یو پریګراف چې کوم دی که نه، نو اوس په دې ټول زمونږ نن چې کوم ګروپ دی د هغې ټاپک په پریګراف باندې دی. دا پریګراف چې کوم دی دا ټوټل هر څه په دې کې دننه دی. د دې کې اولنی آپشن چې کوم دی هغه زموږ سره دی بولټ. بولټ کې موږ څنګه چل کولی شو؟ کله که تاسو خیال وکړئ کوېسچن چې کله راځي، سوال لیکل کېږي، د هغې نه مخکې لیکلی 1 یا 2 یا لیکلی A یا لیکلی B، صحیح ده؟ یا په رومن عدد کې لیکلی، هغه یو آی لیکلی، بیا ډبل آی لیکلی، بیا تربل آی لیکلی. یا تاسو اکثریت خط لیکلی که نه، نو پریګراف شروع کېږي، د هغې نه مخکې یو داسې کټ غوندې سټار ویستی، د هر یوې لاین په اوره کې سټار ویستی یا یو ټاکی ویستی، هغه داسې لیکلی کېږي. په دې کې دننه چې کوم دی یو نون دی چې بس هېڅ نشته، یو دا ټاکی دی. دا ټاکی چې کله موږ خبره کوو صحیح. اوس دا ټاکی چې زه وکړم، نو زه یم چې دا بار بار زه کله انټر وهم او بل لازي ورسره، زه کله انټر وهم دی به اټومیټیکلي لازي. صحیح ده. دا به ما اپلای وکړو که نه، زه خو یم چې راتلی وته، چې کله زه یم چې نه راتلی، نو بیا به زه چل کوم نون به یې کړم، بیا به ترې لاړ شي. صحیح ده. اوس ویم چې زه یم چې لکه راتلی وته، ډیزاین برابروم که نه، زه یم چې راتلی وته، نو هغه به داسې راځي چې کله زه انټر وهم راځي به وته، چې کله بیا انټر په دقیقې زه وهم نه دی به ځي. صحیح. دې ټاکي په ځای باندې مونږ بل یو سایمبلز دی هغه هم اخیستی شو. که فرض که مونږ دا واخلو، یا مونږ دا واخلو، دا واخلو، یا دا واخلو. تاسو ته ما داسې وي، دا اکثریت د پیج په اوله کې لیکلي، اکثر چې تشریح څو خبره کوي که نه، نو هغې یو څو خبرو په اوله کې چې کوم دی دا لیکلي، او اکثریت ډېرو څیزونو کې دا لیکلی شوي. دا هغه شی چې دی که نه، ایرو رایټ سایډ چې کوم ایرو تللی، دا ایرو چې کوم دی دا په ډېرو څیزونو کې اکثریت لیکلی شوي. د دې نه علاوه که فرض که مونږ یو خپل لیست جوړو، خپل د خپلې مرضۍ چې دی هغه څنګه دی، هغه به مونږ سایمبل لاول سایمبل چې زه وګورم ډایرکټ به چې کوم دی اټومیټیکلي ما ته راغلی. زه یم چې یار زه خپل جوړ کړم، دا تاسو چې کوم دی د دې نه علاوه زه بل جوړوم، نو په هغې کې زه جوړولی شم چې یار زه یو خبره کوم، مثال په طور سره وینډو په باره کې خبره کوم، زه یم چې وینډو نښه ورته راشي، صحیح ده، دا نښه به زه کلیک کړم او بیا به اوکې کړم، او په هغې کې به چې کوم دی دا به نیو جوړ شي، او چې کله زه خبره کوم دا به اوس د وینډو نښه راځي. صحیح یعنی دا چې خیر داسې یو دوه درې ورځې مسلسل داسې وکړې، بیا بخیر پوه شي، ډېر په اسانه ده. دا ډېر اسان څه دی، دومره خاص او دې خاص ضرورت یې هم نه، خو اکثریت خلک چې کوم دی نو کوي.
جی وشي جو ولې خبره ده سړی په ځان پوه دی نه خبره ده. ښه د دې نه علاوه اکثر که تاسو خیال کړئ څنګه چې استاد ته موږ چې د پیج په اوله کې مونږ لیکلی 1 2 3 که نه نو دا هر یو ته ول لیکل او بیا راتلل او تاسو بیا انټر وایو بیا وې زه اوس ونې لیکم ها او دا چې کله ته بخره لیکي د هغې نه مخته به ته ول لیکي ای به لیکي کېدای شي ته پکې غلط شي د 7 په ځای باندې 6 ولیکې او 6 یو پېر شوی ته ورته بیا 6 ولیکې ټیک ده نو اپیسوډ کې داسې نه کېږي اپیسوډ کې خو چې ته کله یو ټکي ولیکې واقع شان زه ته بیا راغلی او تا بل انسور نه اټومیټیکلی واقع انسه په خپله خېږي صحیح ده به څنګه خېږي مثال په طور ما پیج شروع کړی دی یو پیپر لیکم هغه پیپر په اوله کې چې کوم دی نو زه خانپور لیکم نو په خانپورې کې چې کوم دی نو اولنی زمان دا غواړي چې په نمبر سره ولیکم که نه نو په نمبر کې اولنی چې کوم دی د نمبرینګ نه چې موږ راواخلو نو هغه په 1 2 3 سره راځي دا 1 2 3 چې زه کوم ځای پورې ځم دی به دغه شان دی زما سره یو ځای روان صحیح زه چې هر څومره ځم دی به زما سره یو شان روان که فرض کړه دا زه لیکل ونه کړم او ډبل انټر کړم دی به دې کټ شي اوس چې زه لیکل کوم دی بل نه راځي صحیح ده که فرض کا زم چې دا 1 2 3 چې کوم راغلی دا دی 1 2 3 نه راځي دا دې څه راځي اے بی سی راځي نو اے بی سی ته راوړه که زم چې کیپیټل راځي کیپیټل راځي او که زم چې سمال راځي سمال راځي صحیح ډیزاینینګ به خپل ارسه براته دا ټولې اوس زه لیکل کوم په اے بی سی ډي باندې بدایي ان په اے بی سی ډي سره که زه پرس کوم چې یاد په اے بی سی ډي سره نشي زه ولې خپل ډیزاین وکوم ها زه خپل ډیزاین وکوم دې چې دا کوم ورکړه باندې کې زما یو نه یو به خیر بل هم دی ډېر مزناک تقریبا زه به په کې اکثریت هغه ورکوم کوم چې روم عادت کیږي نه آی داسې نو دا کیپیټل دی او هغه سمال دی دا سمال یو کیپیټل دی او سمال دی صحیح د دې نه علاوه زه چې هر څه خپل جوړ کړم خپل بسم جوړو په خپل کې به چې کوم دی زه راشم نمبرینګ ته او په نمبرینګ کې به زه راشم لاندې ډیفاین نیو نمبرینګ فارمیټ نیو ته چې زه راشم نیو فارمیټ به ورته زه وښیم الریډي یو سلیکټ شوی هم دی که تاسو وګورئ که نه په دې ځای کې دا سلیکټ شوی هم دی دا ځای سلیکټ شوی دی تاسو خیال وکړئ آی حال سلیکټ کړی دی زه اوس چې په آی کې نه راځي په 1 2 3 کې دی راځي په 1 2 3 کې مطلب دا چې لاول دی 1 2 3 راځي او د 1 2 3 سره دی بیا چې کله کام ختم شي صحیح ده د دې سره چې کوم دی نو زه وکړم چې یو دی د دې سره ډاټ وکړی شي او بیا دې په دې منځ کې په اے بی سی ډي سره راځي یا بله اکثریت چې کوم دی نو موږ سوال لیکو خو د وړو پیپرو په ځای کې چې کوم دی نو موږ صرف 1 لیکو خو نور څه سره نه لیکو نو زم چې دې سره یو کیو راځي بیا یې ډاټ راځي بیا دې 1 راځي نو دا اوس دې سره راځي چې کیو 1 کیو 2 کیو 3 کیو 4 دا اوس داسې راځي صحیح کیو مطلب خو زموږ کوېسچن نه راځي که فرض کوم د کیو په ځای بل څه واخلو چې هر کیو دی نه راځي بل څه دی راځي نو ډیفاین نیو ته به راځو او دې کیو پرې ځای دا ځای به ورانو دا کوم ون چې لیکلی دا به نه ورانو که فرض که مونږ دا ورانو نو دې په ځای باندې بیا مونږ سیز بدلو زه دې رومن راوړم نو په رومن کې زه اوس وایم چې کیو آی راځي بیا دې کیو 2 کې داسې راځي په آی 2 سره دغه شانتي چې کوم دی د رومن عدد کې بیا راشي صحیح نو هغه به دغه شانتي شو خپل ویلیو انالیسس به کوم په خپله کولی شو مطلب مونږ یو نمبرینګ چې کوم دی هغه کلیک کو او بیا د هغې نه دې خوا راوړو بالکل ټول دې خوا راوړو اوس دلته کې زه اوس ورکوم چې د کوېسچن په ځای باندې دې بله څه خبر راشي بله څه خبره دې راشي لکه زه اوس مثال په طور لیکم چې یو څیز کې مونږ شرطونه لیکو شرطونه صحیح ده شرطونه هم په یو څیز کې لیکو که نه چې لکه تاسو دا شرط نو شرط نمبر 1 شرط نمبر 2 د هغې شرط دپاره به مثال په طور یو ټکی ولیکو زه به اس ولیکم چې هر شرط اولنی دا شو دویمې دا شو درېمې دا شو که نه
ناغه ما ته په اس سره شروع کیږي اس سره به ډاټ وکم چې اس ډاټ 1 دي شي اس ډاټ 2 دي شي چې کله انټر کوم ما ته واقعا شروع شي صحیح دا که اوس هر څومره لیکم کدی نه بخته دا هر څومره لیکم هم دغه اس بلاول شو کیږي ورسته نمبر مال لګي صحیح ده دا زه بس سټوډنټ سره ورک کولای شم سټوډنټ مطلب دا زه اوس یې زما سره څو سټوډنټان دي ټیک شو چې زه نمونه شروع کوم نو ډایرکټ ما ته پته لګي زما سره دومره سټوډنټان دي زه اوس لیکم چې نوید بیا لیکم یونس صحیح بیا لیکم شهزاد بیا لیکم ذاکر صحیح نو ما ته بچ کم دې زمانہ کې نمونو ترتیب هم صحیح او تعداد برته هم پته لګي صحیح آسان دی د دې نه علاوه مونږه کرن لیست د سلیستونو راخلو چې دا په لیستونو کې بیا موږ اکثر راخلو تاسو لیکلي کتاب تاسو راشته څه کتاب څخه کله تاسو راوړوي کنه د ساينس کتاب یا د میتھس کتاب خصوصي د ساينس او د میتھس په کتاب کې دی نو تاسو لیکلي چپټر یو چپټر ورکړی نو چپټر 1 ورکړی بیا پاګه 1 کې دنه نور جزونه ورکړي 1.1 1.2 1.3 صحیح پاګه 1 کې دنه بیا د 1 سره کوم نه هغه 1 دلته لیکل شي بیا 1 دلته لیکل شي 1 2 دلته سکزن تلیا چې دا په دې 1 کې دنه نه بیا 2 شروع شي په 2 کې بیا 2.1 2.2 2.3 دسي ترته هغه مو ته څنګه لیکي هغه مو ته داسې لیکي کله چې موږ نمبر کلیک کوو یو نمبر خدا سي دی چې موږ داسې لیکل کوي نو بیا غدا سي راځي ټیک شو یو نمبر یو خدا شو سم چې داسې سم نسی مال دې سم راکا زم چې مال داسې راکا یعنی په 1.1 کې 1 نمبر 1.1 کې 2 نمبر 1.1 کې 3 نمبر دا څنګه چې موږ ترکیب ورزو نو چې کلم اخر ته ورسون دا 1.1 چې دی 1.2 شي دی به دغه شان روان چې کله 100 ته ورسون دا 1 مسیح دا به 2 شي 1.2 شي ها یو د دینه مخکې چې ما کوم تاسو ته اشاره وي چې اشاره په لیول هم کولای شو کله اشاره مونږ ورکو په دې خاص ضرورت نه خاص ضرورت نه اوس که تاسو خیال کړئ نو چې کله دغه اول کتاب د اولنی نه سرنامه راوړل په هغه په اردو کې پیرسپ لیکلی او په انګلیش کې وته سلام لیکلی زمانه کې سلام لیکلی دا کتاب کې کله اول مو سره شروع کوو نو موږ ته دا غون کتاب په دغه یو پیج کې لیکلی یونټي ورکړی دا غي نوم ورکړی دا غي پیج ورکړی او دا غي پیج نه د پیج پور ورکړی دا سبق د کم څه پورې دی صحیح بیا دغه شانتي بل لیکلی بیا بل هغه په دې طریقه سره لیکلی څه شي ریویو نه کانټینټ لیکلی هغه لګیا نه پته زینو کانټینټ لیکلی کانټینټ په سر لیکلی د لاندې بیا لیکلی چې یاره داسې چې دی دا نوم والا چې د په دې پیج باندې موجود دی دی خو سره پیج دی صحیح دا پیج سره اوس په ایم اس ورډ کې داس طریقه ده اخو جو کتاب د کنه چې موږ یو ته پکې وړاندې کړه پیج مونږ راوړل څه ونه کېږي کنه او ته اړه نه 30 پیج ته ورسنه حاله راوړي او په ایم اس ورډ کې داس طریقه شته چې تاسو اوس ولیکو او چې داسې په 30 نمبر پیج باندې موجود دی نو چې کله تاسو کلیک کړئ نو ډایرکټ باغ پیج 30 نمبر ته رسي او چې کله تاسو کلیک کړئ او 22 نمبر پیج اول دروته لیکل چې دا 22 نمبر پیج باندې دی نو هغه ایم اس ورډ پروګرام به ډایرکټ 22 نمبر ته رسي بس پوه او دا موږ پرون نه پروس تاسو خیال ما په دې فارمیټ پینټر باندې کړو فارمیټ پینټر چې کله موږ یو شی زور کو نه ټول بیا د کانټینټ د کملاندې سونه شي دغه موږ نه کار کوو هغه بیا خیر ورستو ګوزګه چې په دې باندې تاسو پوه شئ نه مخکې تاسو بیا کې نه پوهیږئ تاسو په اوسره مازه کارم نه کېږي دا سم داس نه سو صحیح ده نمبرینګ لایبرری کې کوم دینه خو موږ دینه مخکې بیانم کو صحیح ها بیا دې هډینګ دا که هډینګ دې کوم چې دینه مخکې تاسو ته ما یاد کړی دا په یونټ مثال په تور ما ور کړی دی
او دا یونټ چې کوم دی مثال په تور زه په ماوس باندې کلیک کوم چې ما سره هغه پیجونه یي هغه پیجونه راواخلل هغه پیجونه ته به چې کوم دی بخبره ځي که دا هیډینګ پر اس کا مونږ په پیجونو کې دننه استعمال کون هله مثال په تور کې دلته کې ما لیکلی دی چې اسلام آباد دا ما اسلام آباد لیکلی دی او پیج نمبر 30 باندې چې کوم دی اسلام آباد په ځای باندې کراچۍ ده دا ما ته غلط راخلي دا هیډینګ به ماله نه راخلي دا هیډینګ به ماله ال رالی چې کله په دغه پیج باندې چې کوم لپاسه کانټینټ مونږ لیکلی دی چې دی عنوان سره دی سبق او هغه نوم مونږ راواخلي مطلب دا غي سبق نوم مونږ راواخلي چې دا نوم دغه دی او قانون دلته همي نو هله باغ پېښ دي صحیح سره لینک خو بول ورکې کنه چې دا نوم چې به کوم ځای کې دا کسټمر ډایرک کولېګا دا به ډایرک کې پېښ دي ښه ٹھیک شو ښه دا نور ټول تقریبا ټول یو شی دی په چپټرو باندې هم راځي څنګه ساده عام ساده کې هم راځي داسې په هیډینګ کې هم راځي په دې طریقه سره هم راځي او په دې بل سره هم راځي خیر دا به تاسو چې کله تاسو دا انسرټ پیج لیاوټ او ریفرنس دا درې وانه کې نه حل بیا تاسو په دې پوهیږئ به اوس کې زه کوم چې تاسو ته چې کوم نه اسی وینا تاسو بیا پوهیږئ نه څه پیدا به نه لګا نه چې زموږ مازه اوس له خراب پرېټه دا به تاسو حل پوهیږئ چې کله تاسو د سټډي کې نه حل چې کله یو دانې سټډي کړئ بیا به دې کې مخ خپل جوړولای شو او کم ډیفالټ چې کومي هغه به کوم کولای شي دا سید ډیفالټ دې نه بدلی صحیح ده دا پیراګرافز پیراګرافز کې کوم دی یو موږ نمبرینګ کو یو بولټس کو بلټس کو او نمبرینګ یو کو او دا غي سره سره کوم دی ملټي لیول لیست والے کو چې موږ ته هر نمبر لیست کوم دی بدی کې شروع کړي دا درې نه موږ نه دا دې سره سره یو بلو کو بیا به دې بس کو کله چې موږ یو فقره لیکو یار څه فقره ولیکو خو دا فقره ما ولیکله د دې فقره مطلب زمادار زم شهر د لوټي منځ تک نو دا غي طریقه دار چې زه کنټرول الوما نو دی به کوم دی لیفت تر راوړي چې کنټرول ال زو هم دی به لیفت تر راوړي چې کنټرول ای و هم دی به سنټر ته ځي او چې کنټرول ار و هم دی به رائټ ته ځي صحیح ده دا یو ون پیراګراف چې اغزي مثال په تور دې دا سلیکټ کړم او دا ځکه کنټرول ای کوم نه دی به تمنځ راشي اوکې ال کوم نه لیفت ته راشي که پرس کا دا سلیکټ کړم دا کنټرول ای کوم دی به تمنځ راشي که دا سلیکټ کړم دا کنټرول ال کوم دی به لیفت ته راشي ٹھیک دا دې سره سره کپرس کومه دا ټول لا سلیکټ کوم وای چې د سر سپیسینګ ډیر زیات نیولې تنه به ډیر زیات فاصله دی یو بل سره دا ماته لوټي کما کا دا غي سر چې کوم دی نو مراد له شو لاین ان پیراګراف سپیسینګ لاین هم کولای شو او سپیسینګ هم کولای شو تاسو خیال کوئ 1.0 ته چې راشي لوټي کم شي چې دې دې شنو لوټو بچي چې دی 1.5 ته لارښت نه خو بچي دا سه 2.5 3 ته لاین خاصه د دې په اخر کې د لاین سپیسینګ اپشن دا اپشن چې موږ راګل په دې کې بیا موږ ته هر قسم دغه موجود دی کوم چې موږ له بای ډیفالټ راکړه کوم 2 3 سره نه آسان دی خو خپل مرزي باندې کار کوي او چې کوم موږ له دران کې چې په خپل باندې ورکونه بیا په خپل داس ورکول شو یو هم د دې نه کومول شي دا اپټر نه اپټر ورکو کنه دا اپټر نه بدا کم شي کپنس کم بیفور ورکو دی بیفور نه چې کم دی نو هم کم شي زين دی بیفور نه د سپیسینګ سیوا شي چې سیوا کوم نو بیفور کې به سیوا شي او اپټر کې باندې یې دینه خته ګورو تاسو باندې ځل کې دا زين نه دې نه بګینشته خدا هغه ځنه بګی دې پورشته ٹھیک شو اوس پم چې نه دا غلط کار دی لرکم ریموو سپیس بیفور چې بیفور د لرکم نه به درشي دا اوس نه مخکې سپیس ته نه ته ورسته سپیس ته دا بالکل نارمل کې اوس ٹھیک ده چې کله دې لمغه سپیس سیوا کوو نو په دې طریقه سره سیوا کولای شي کپرس کوم سر په دې چې یاره اډ بیفور دې سپیسینګ راشي بیا موږ چې لوټه خټ سیوا شونه اډ افټر دې راشي افټر سپیسینګ ورکول په دواړو کې راشي خبر ها ورشي صحیح ده بیا دا ډیکریز او انډیک دا به آسان هم دي دا بخیر بیا سبا ډیسکس کو یو بچ کم نه د انک خبر اوس لکه مثال به تو د ټول لیکایل چې کم نه د ټول پیراګرافز د په یو ځای باندې رمو په یو ځای باندې پرون موږ چې کم نه یو وکړ خلور کړو کنه یو ورډ دی ورکړو نن چې کم نه ز ټول پیراګراف درم ورکوم چې ټول پیراګرافز دی یو ورشي
نو پای کې به چې کوم دی نو زه راشم شیډینګ ته شیډینګ د زه راشم زه چې کوم یو رنګ کلب کوم نو هغه ټول پاراګرافس ته به رامل صحیح مونږ ته ټول پاراګراف چې کوم دی رنګ کړل شو اوس په دې ټول پاراګراف کې کومه د لیکای هر طرف ته وړو کا موږ لیفت ته وړو کا رائټ ته وړو هر طرف ته چوړو په اسانه باندې وړې شو د دې سره بیا ټیبل له ټیبل چې کوم دی دا په انسرټ کې بیا راوړو چې موږ ته په انسرټ کې بیا پته ورغی چې دا ټیبل څنګه جوړي که پرس کې موږ دلته کې وکړو ته موږ څه پیدا ونه کېږي د زموږ نن سبا سبق د پاراګراف او د پونټس روان دي ټیبل ته بیا موږ نیو رسیدل دلته کې ټیبل تاسو ډیسکس کوو نه هغه پیدا ونه کې هغه بالکل پاتې شي دبل بم کو ټیم سم زمو ختم شي دی ټیم واسم په مونږه د شین چوس کوي دا ختم کړ صحیح نو ونه کې ځلې کوم مثال په تور کې عطا الله خپل خپل نوم وایي ښا حبیب الله ها یو بل په دې ګروپ کې چې کوم دی یو بل څه د مونږ ته شارټ مونږ ته شارټ وایي خو اصل کې دی شارټ صحیح ده شارټ مطلب څه دی شارټ مطلب دا دی دا لیکای زم به ترتیبه ده څنګه به ترتیبه ده په دې کې اولنیا تعالی دی بیا ذکر الله دی بیا فیاض دی بیا سر الله حبیب الله ټول دا دي لاول ا دی بیا زد دی بیا اف دی بیا اس دی بیا اچ دی بیا ایچ دی بیا وای دی بیا ان دی بیا اس دا غلط دی زه په ترتیب کې ان شروع کوم ا برازي بیا بي راځي کې بي بکري نو سي برازي کې سي بکري ډي برازي کې ډي نه ای برازي ا برازي په ترتیب برازي چې کله موږ شارټ توړو کنه نو شارټ پتا سو ته ورته ډایرکټ اټومیټیکلی به بدل کی شارټ ماته پیراګرافز کم طرف ته اړه زم ټیکست پیراګراف دی صحیح ده او ټیکست هغه دی ټایپ چې کوم دی هغه ټیکسي او اسندینګ دی اسندینګ مطلب دا نه چې ان د زړه پور دي که زم چې ډیسندینګ دی نو بیا بل اول زړی بیا وای بیا ایکس بیا ډبلیو بیا سی یو وی یو پاستر دی زمنا اسندینګ دی چې اسندینګ دی ځکه لاوړو دی برابر شي تاسو ته وګورئ صحیح شو اول ا ره ګور بي بي کې نشته سی ای بیا اف پکې شته نه اف بیا واس په پسې جی نشته آی نشته نه اچ پکې راوس ترتیب کې موږ نمونه دي ترتیب راوښو اګه هر څومره نمونه هغه سن نمونه کې 200 کې زر نمونه چې کله موږ سلیکشن وکړو د مالا शॉर्ट का एक्सटेंडिंग का टेक्स्ट का माल है डिसेंडिंग था जो डिसेंडिंग था जो डिसेंडिंग थे वालों डिसेंडिंग जैसा क्लिक का माने देवा माता बिल्कुल फास्ट रहा लेवल बस एक उदाहरण लिया न्यूज़ रानी ठीक था कपरस का इनसी का मुंगा लिखली परस का नदब इनसी हम दब पशान कराखली संग चमुंगा ओवे ठीक ना कवर से दस मंग इनसे हो लिखो इनसे में लिख रहे चो 1 3 5 6 7 8 9 बस गड़ी उड़ी इनसे में लिख रहे दा ऑलरेडी गड़ी उड़ी सही ना ठीक शो दा टूली में गड़ी उड़ी लिख रहे जो सेम दा इनसे माला तरतीब د دې یو په دې بلم راځي کله دا مونږ بل لیکلې بل کنه مونږ وای د ټول نه کمی روپۍ به کې چاته دي ناغه مو ته بسر راشي چې کمی سیوا روپۍ دا ټول په یخ کې راشي صحیح ده په نمبر باندې چې کمی لګي دي بیا ورو سیوا ته دی پورې چې هغه مونږ ته کومې نه سیوا ټول نه اخر نه ټول اخر راشي اوس په دې کې زمس د اسندینګ ته ماته واړه شارټ کا اسندینګ کا پیراګرافز مار ټول سکا نمبرینګ دی اتوماتیکلی راغسي چې دا نمبرینګ دی صحیح ده او دا مال چې کوم دی اسندینګ ته واړه چې کله اسندینګ ته واړو دی اتوماتیکلی په خپل بدل شي 1 2 3 3 3 5 6 7 7 8 9 that's all سیم پاستر کا زم د پاستر غړ کې ټول چا سیوا دی هغه ماته ولو خیا
صحیح دا ډېر ایزي څیز دی او بل دا ډېر د کار څیز دی بل دا زموږ په موبایلو کې اکثریت وي MS Office په موبایل کې ډاونلوډ کیږي موبایل کې به څوک نه پوهېږي دا د موبایل شی هم دی موبایل کې به هر سړی نه پوهېږي چې چا سټډي کړی دی که نه پوهېږي دا موبایل دی دا ما شارټ اړولی دی په شارټ کې د ما دا ویل چې ټیکس کم والا او په دې ټیکس کې چې کوم دی دا مال اسینډینګ کوم راغلی اے اے والا راغلی دی بیا به بی 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 سی سی ډي ډي داسې دې ما ته په ترتیب راغلی زم د مال په استر کا شارټ وایي څه ته یې کا نیم اے ټو زیډ یې نه زم ما ته لاول چې کوم دی دا ما ته ټایپ ته واړوه دې ما ته په ټایپ کوس راشي زم نه ما ته چې کوم دی نو پس بیگ آر سمال یو وړوکی غټ چې کوم واړ دی هغه ما ته وروسته راکړم چې غټ دی هغه ما ته مخکې راکړه چې کله زه هغې ته واړم دا ما ته راسې راشي دا چې کله تصویران یا څه ویډیو اوسوي په هغې ډایرکټ پته لګي صحیح شو تاسو به څوک پوه شئ یس سر تاسو په دې کې یو ډاونلوډ کړئ دا ولنه دی باندې دا لاندې تاسو ته ګورئ نو فیسبوک څومره خلکو ډاونلوډ کړی دی B+1 نه بلین دی دا وګوره بلین دی دا دی 1 billion plus downloaded 1+ billion کسانو دا ډاونلوډ کړی دی په موبایل کې چې دومره کسانو ډاونلوډ کړی دی اوس ایکسل ما بل اوس ایکسل ډاونلوډ کړی یو کس لم بیکار کړو نارم هم تقریبا دومره ځکه چې دواړه یو شان حسابېږي 1 billion plus خو په دې اصله پوهېږي د موبایل باندې خاص څوک نه پوهېږي او د کمپیوټر د چې دا لوټي